حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ افریقې ته لاړ، یو ځای مناسب ګڼه چې دا د فوجي چونی شي، هلته د دېره کېدو اراده وه. هغه خلکو نه تپوس وکړو وی دلته څه خطرې خو نشته؟ هغې ورته وی نورې خطرې نشته، البته دلته ځناور ډېر زیات دي. افریقا کې اوس هم ځناور ډېر دي، هلته چې خلک ځناورو تماشه کوي، دلته په چړیاګر کې په پنجرو کې ځناوري، هلته به ورته دا خلک په د پنجرو په ګاډو کې ځي، ځناور کولاوي په ځنګلو کې. ورته وی ځناور دي ډېر خطرناک ماران دي. حضرت عقبہ صاحب دا آسانه خبره ده، ځان سره یو څو صحابه ملګري کړو، یو ډیره باندې ودرېږي او هغه ځناورو ته خطاب کوي، وی ایها البهائم، اے د ځنګل ځناورو، نحن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ د نبی علیه السلام صحابه یو، وإنا هاهنا نازلون، موږ دلته ډیره کېږو، زموږ اراده ده د ډیره کېدو، نو تاسو څوک فرتحلوا د دې ځای نه ځئ، او الا فمن وجدنا بعد ذلك قتلنا، خبردار کده دین رستو مونږه څوک دلته لاندې کو نو هغه به مونږه قتلو. هغه خلک خاندي چې زناور پسې پوهېږي او دې کې چې قتل زناور دړادړ روان دي، ماران وځي، لړمانان، زمري، شرمخان، ټول د سیل میوزي. د خلکو ته وی تاسو سره راغلي یې، نو د صحابه او خدا خبره وه چې مونږ دې له راغلي یو چې د الله دین قبول کې که نه قبلوئ نو بیا جزیه ورکوئ، اسلامي ټیکس به ورکوئ، عن ید وهم صاغرون، په خپله به یې راوړئ، آنلاین به یې نه رالیږئ، نه به یې د بل چا په لاس راوړئ، د ذلت دپاره دا به د ندي په خپلو لاسو به یې راوړي. او که دا نه و نو بیا به صحابه کرامو وسله ورته تورې به ورته په دې هوا کې وخوځولې، هغې ورته وی دې ته څه ضرورت دی، مونږ خو هر څه په خپلو سترګو ولیدل، دا داسې حق دین دی چې ځناور هم ستاسو په خبرو باندې پوهېږي. رونو دا یو خبره نه ده. حضرت سفینه رضی الله عنه نه لښکر روک شو، هغه وی یو زمری را روان دی او ډېر په غړمبېدو باندې، وی ما ورته وی چې اتعرف من انا، ته په پېژنې زه څوک یم؟ انا سفینه مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی زه خو سفینه یم، د نبی علیه السلام آزاد کړی شوی غلام. وی یا زمری په غوسه کې یا زمری لکۍ وهل شروع کړو، او زما سره روان شو، زه پوه شوم چې دی زما په حفاظت کې روان دی او ما ته دا ځای ښیي. او چې کله لښکر له ورسېدو وی دی ما ته داسې وغورېدو چې زه پوه شم چې دی وایي چې دغه خلک دی او زه درنه اوس واپس سم. نورونو قرآن هغه کتاب دی، حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي چې دا کتاب داسې دی، ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما، الله تعالی په دې کتاب باندې ډېر خلک پورته کوي، ویضع به آخرین، او چې څوک یې نه مني نو هغې اسفل السافلین ته هغې رسوي. الله کریم دې مونږ او ستاسو په زړونو کې د قرآن عظمت داخل کړي.